أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا الله رب العزت عقلی دلائل وی په عقیده د توحید باندې الله رب العزت فرمای الله الذي الله غزاد دی سخر لكم البحر چې مسخر کړي استاد د پاره دریابونه لتجري الفلك د فار د دې چې وګرځي کیشته فيه پدې کې بأمره په حکم د الله رب العزت سره ولتبتغوا د پاره دې چې تاسو ولټوي من فضله د فضل الله نو مال د تجارت شو یا نور څومره چې سيزونه دي دا د کشتو په ذریعہ باندې بلکې د دنیا زیات تر تجارت په دغه باندې کیږي دا ځکه خدا دونه لانجې جوړي چرته اسانه شانتلار چې کموي هغه ملک ته بیا بلا مشکلات خلک جوړي بلا کیسې کوي یا هغه ملک ته د خلکو ضرورت زیات وي چې هغه ملک ولا ځانو پیژني نو بیا په خلکو باندې هغه بادشاہي کولی شي خلکو باندې چې دین خپل لار دا داسې استعمالول شي چې ډیره زیاته پیدا هغه ملک ته ورکول کی او که چرته دې ځانو پیژني د دې وجه فرمای چې الله رب العزت هغه ذات سخر لكم البحر چې مسخر کړي ستاسو د پاره دریابونه لتجري الفلك فيه د پاره دې چې تاسو ګرځوي کشته پدې کې چې جاری شي کشته پدې کې ولتبتغوا چې ولټوي من فضله د فضل د الله رب العزت نه نور پکې بلا لاندې چې د بلا خزانه پرتی هغه پکې ولټوي لګیاي پکې الله منع نه ده کړي الله رب العزت فرمایي د اسلام تابع ارس کوا او د اسلام نه بار موزه الله توفیق راکړي ولعلکم تشکرون او د پاره دې چې تاسو شکر گزار جوړ شئ نو په هغه ټیم باندې وسایل محدود نو مطلب د کشته د حدا پورې بادبانی کشته بیا وخت تر وخت طریقې راتلا وغیرہ نو د کشانن چې سونه زیات طریقې شي کشان وسایل ته استعمال کا سم مسله نشته دغه کې اسلام ته منی کینا اسلام ته منی کینا چې به د اسرایلو تماچا دی هغه مثال په تور په ولکه خرسي دا امریکای چې دینو ماشين دی او یا یو سبل سره په ولس لکه خرسيږي اسلحه په دومره خرسيږي او ستاغه چې مسلمان پکې معمولی ګوتې وای نو څوک په یو لاک روپیا نه دی کې پکې ګوتې واجب شي نه اسلام وي خطر کیو کا په هر یو سیس کې ته لګیا یا ولټه فضل د الله رب العزت تا الله لارې کولو کړی دی لګیا او اسلام نور دینونه چې دی غیبه چې دین او ارس خپل محدود ګرځول په خپل او اسلام د وخت نه چې ستاره رهنمایي کوي چې ته علم حاصل کا دین حاصل کا نور علوم حاصل کا خو الله رب العزت تر له توفیق راکړي موږ هر علم کې بشار روان هر علم موږ شاته ورزول ولعلکم تشکرون او د علم د لپاره ضروری ده چې تا کې عاجزي وي هر علم د لپاره ته د مصری خانه کې ولې نه مصری توپ دی ولې نزد کې عاجزي شرط ده کته د استاد تابعداري نه کې عاجزي پدا کې نه ته د علم نشي زده کولې دا ولعلکم تشکرون د بارادي چې تاسو شکر گزار جوړ شئ وسخر لكم مسخر کړي تاسو د بارا ما هغه صفه سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه صفه الارض چې په ځمکه کې دي په اواګانو کې چې دا څومره سيزونه دي نو دایم او تعالی مسخر کړي مونږ ته څومره پیدا اخلو وغیرہ لګیایو او سچ بازمکه کې دام ستاده لپاره مسخر دي ته هر سره باسل شي هر څه پکې کول شي سات دونه اکلا کنه د ګرځولې چې ته کار نه چای دونه پستام نه د ګرځولې چې د هیڅ قابل نه ده نه درمیانه ګرځولې طالب کې اختیار درکړي چې ته پکې لګیا الله توفیق راکړي او مسخر کړی دی الله رب العزت تاسو د لپاره هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې جميعا ټول من هو د خپل اړخ نه ان
ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دی لقوم د پاره د هغه قوم یتفکرون چې د سوچ فکر نه کار اخلي، چې سوچ فکر کوي، فکر کوي، تفکر کوي. وی مفکر اسلام. اوس القابات مثلا دي آسان دي، خو آسان دي، بس چې یو نوم ور سره 200 القابات لګاوه. یو کس مستحق وي، دا یو کس مستحق وي او چا ورته ولیکل او هغه د دې طالب نه چې ما ته خلک ډېر القابات استعمال کړي. نه خو ځان چې خدای چا عزت ورکي، عزت ځان لشي چې خدای عزت درکړي، هغه د چاپلار بیا ستانه نشي غشته. خو یو ایسی به یو کس د یهودي قابل نه دی، لکه زوی چې را پاسه یو هغه د پلار نه سر تکین د هیڅ قابل. زموږ د علماو کې یو د بریل کې او د صوبه سرحد لوی یعنی د دې مشر دی د KPK. الله رب العزت د استقامت په شریعت ورکړي، الله د هدایت سره زموږ ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. خو کلک منطقي او فلسفي او په دغه اعتبار سره کلک عالم، کمزور نه. نو یو زمون لوی شخصیت هغه ما سره ملګری او هغه دته بلا چې بریل و القابات لیکلی و هغه راغی نو هغه نوم یې مولخ کول کو، القابات یې مولخ کول کړو. وی چې د حقیقت کې دی قابل دی. ټیک غلط ځان لازم اوسه نظریه ده چې څومره مطلب دی دا ټیک دی، بعضی سنتونه غلط خو چې د القابات قابل دی. ډاګه باباجي صاحب یې یو پیروي سواد ته تلو نو دغلته او شیخ صاحب وفات شوی دی، الله رب العزت په قبر انوارات رو ورکړي، اهل حدیث سره تعلق. نو هغه خلکو ته وای اوس ډاګه باباجي صاحب د مظاهر العلوم نه فارغ شو، هغه انډیا سره د هغه د شیخ زکریا رحم الله خاص شاګرد وغیرہ چې دونه تعارف خو شو سواد کې څوک پیژني. مثال په تور هغه ټیم خو دغه شان نو بای ته وای چې یو مولا راغلی د ډاګه نو هغه ورته تقریر وکړي. نو بیا خیر هغه کې نه اسنی بیا د ترز ویو اگر اپاسې چې داسې د ډاګه مطلب دی علم دی او دادی ستارو په مختصر کو نیمه چې دومره تعارف پکار دی چې سړی او پیژندل شي. دومره نه دی پکار چې زمانه اوس امام غزالی جوړ کې، خدا سم نه دی پکار چې ما د سره سکون پیژند ډاګه نه یو مولا راغلی تقریبا کوي بچ سره راغلی. لګ دغه پکاري دار چا د مرتبه لحاظ پکاري. الله توفیق راکړي. ولې تاسو د 12 ملمانه راشي دای څنګه خیال ساته مثال به تور ودونو کې او د قربانو څنګه خیال لګ دار چا خپل یو حد وي لا روزوي سره برابر نه دي نو لګ دغه پکاري. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دی لقوم دها قوم د پاره یتفکرون چې فکر کوي نو دوری کې دور تدبر القرآن وغیرہ. قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وازو بس زمانه نوازو دي تاسو نو باسه. قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته وایا للذین ها کسانو ته امنو چې ایمان راوړي دي یغفروا چې عفو او کې پرېګ دي للذین ها کسانو لره لا يرجونا لا يخافون چې نه یریږي د چانه ایام الله د الله رب العزت نه درزو د الله نو غي پرېګ دي بس درگذر ورته کوي پوښه ځا قیامت را روان دي ګورو یا بلا معنا لا يرجونا چې امید لري ایام الله د ورځو د الله تعالی نه نو لیجزی د پاره د دې چې سزا ورکړي شي قومن یو قوم ته بما کانو په سبب د هغه یکسبون چې صحیح کړی دي. پرې دې داسې بس عفو ورته کې چلو بس خپل کار کوي دغه شان پرې دې نو بس د پاره د دې چې سزا ورکړي شي یو قوم ته چې صحیح کړی دي. الله دې موږ بچ کړي. من عمل هغه چا چې عمل کو صالحا د نیکه فلنفسه نو د خپل ځان د پاره دې ما ته چې نیکی وکړه نو زما ستاده پاره ده کنه زمو ستاده پر الله رب العزت خدای کې به زیاتوالی راضی نه د الله په خدای کې کموالی راضی کې موږ عبادت وکړو نه ناراضی کوونو کو اس حالت کې ناراضی نو خاله چې چا سو وکړل نو دای د خپل ځان د پاره وکړي. الله دې توفیق راکړي. من عمل هغه چا چې عمل کو صالحا د نیکه فلنفسه د خپل ځان د پاره دی ومن اساء هغه چا چې بد وکړو فعليها نو وبال د دغه عمل به په د باندې وي چې سبد عمل کړي داغي وبال سزا به په د باندې وي. دا څنګه د چې د زوی سزا به پلار ته ملاوي بعضی سيزونه داسې دي اشتراکي خو هغه هم د زوی ته خپل سزا ملاوي یا بعضی سيزونه داسې دي یو کس بل په ګناه راړول الله دې بچي د دې سبب ګرځیدل نو اگر چې د تم دغه ګناه کې برابر شراکت ته خو هغه تم کمیږي نه الله دې بچي. ومن اساء هغه چا چې څوک خو د هغه د یو سزا په بل باندې نشي وړي دغه خبر الله کوي.
ومن اساء او هغه چا چې بد وکړه ګناه یې وکړه فعلیها نو وبال د دغه بد په د باندې دي ثم الى ربکم بیا ستاسو د رب خپل طرف ته ترجعون راجمع کولی بشي بیا به راجمع کولی شي د خپل رب طرف ته ولقد آتینا یقینا ورکړو منګه بني اسرائیل ته الکتاب کتاب والحکم او حکومت والنبوت او پیغمبري فبني اسرائیل کې الله رب العزت ډیر زیات پیغمبران را لګلو ما تاسو ته ویلي به روایتن 4000 انبیای کرام پکې راغلي د کشان بادشاہي پکې راغلي وي درې لوی کتابونه چې د بني اسرائیل کې راغلي قرآن پس چې کوم کتاب ته زیاته مرتبه حاصله ده تورات شریفه په بني اسرائیل کې راغلي او بادشاہي پکې د شان طالوت علیه السلام وغیرہ غټ بادشاہي پکې مضبوط خلک پکې تیر شي نو د دې وجه الله وایي چې موږ ورکړو بني اسرائیل ته حکومت او نبوت ورزقناهم او رزق هم ورکړو دي ته من الطیبات د پاکیزه او سیزونه رزق هم ول ورکړو د سنا د پاکیزه او سیزونه نه وفضلناهم وفضیلت هم ورکړو دي ته علی العالمین په عالم باندې په دې ټولو خلکو دغه کم وخت کې چې کم خلک موجودو نو دلم فضیلت ورکړو په هغې باندې مخکې تیر شو چې دلم فضیلت ورکړو په سبب د علم باندې نو سبب د علم د څه شو د تورات خواه هغه د جاز نه و د کشتۍ نه و د بل څه نه دا دغه نور څیزونه دا صنعت دی علم ورته ته ویلی شي علوم اطلاق هم په مجازي ته ورکولی شي خو د ذکر فضایل به ته په تبلیغ نه پیټ کې د تبلیغ فضایل به په علم نه پیټ کې د علم فضایل به په جهاد نه پیټ کې د جهاد هغه به چې دی نو هغه به په تبلیغ نه پیټ کې د تبلیغ هغه به رالی نو هغه به چې دی د لارې کوڅې په جوړولو نه پیټ کې د هر یو څیز خپل فضایل دي د اسلام د ټولو مجموعه ده موږ چې دا یو څیز راولو په بل یې پیټ کړو نو ځکه بیا زموږ لار خطا شي دکه شان د کسب دپاره خپل چې دی د هغې فضایل دي الکاسب حبیب الله بلا حدیث دی پې داسې نه ده چې اسلام کې دغه شعبه داسې پاتې شوې یا بیا د دې چې کوم علم د مجازي اطلاق بېږي د هغې دپاره خپل فضایل دي وغیره نو الله رب العزت دی موږ ته پوهه را نصیب کړي وفضلناهم وفضیلت هم ورکړو دي لره علی العالمین په عالم باندې واتیناهم ورکړی مو دي ته بینات بیانات ظاهر من الامر د دین نه دي ته هم چې دی بیانات ظاهر ورکړو د دین نه په دین صفا خبره هم ورته کړې وه سوچه هلکه قرآن پاک کې چون چې راشته نه صفا خبره د دین کتاب د خبره پکې صفا ده که نه ده ښکاره خبره ده پکې الله په ډاګه وایي چې دا کیسه داسې ده دا خبره داسې ده دا خبره ټیک ده دا غلطه ده دا لاره سمه ده دا خطا ده چې ته په کومه باندې ځي خبره چې دکه شان په آسماني کتابونو کې دا زموږ استادو په شان کیسې نه که دا دې وکړه نو دا هم ټیک ده که دا دې وکړه دا نه بس یو لاره متعین ده دا سمه ده او دا خرابه ده یا بلا واتیناهم ورکړی مو دیو ته بینات نشانې ښکارا من الامر په سبب د دین باندې نشانې مو الله ښکارا ورکړی نښې مو الله ورکړی فمختلفو بس اختلاف نو کړی دیو په دې کې په دغه دین کې اختلاف ونه که الا من بعد مگر پستا ما دا هغه څه نه جاءهم العلم چې علم ولا راغی چې کله علمي ته ورپوه شو یا داسې ووایه چې کله ولا بیان شافي راغی تورات مبارک ولا راغی خو کافي بیان و شافي و هر څه به کې موجودو نو دی انکار وکړه د هغې نه یا چې دی وروستو بیا د هغې نه منکر شو نو الله رب العزت فرمایي چې کله د هغې علم ورته راغی نو بیا یې د هغې نه انکار وکړه دی اختلاف نو کړی په دې کې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس ته راتلو د څه نه د علم نه بغیا بینهم په وجه د سرکشې په وجه د حسد یو بل سره حسد کو الګه په یو سیس کې بلا ډلې ټپرې جوړې کړې ولې چې ما ځان له ګروپ جوړ کړ نو زه به مشرم کنه چې تا ځان له جوړ کړ ته به مشرې کنه اوس خو د لیډرې لانجه ده اوس خو په دین کې د ګروپونو لانجه ده ولې عہده پکار ده په هر اعتبار سره نو د دې عہدو سپو چې دی د دې وجې چې دی دا ټول دین زمونږ دا په اختلاف کې ور واچو او دغه خلک چې ونو د هغې نه هم دا دین چې دی د دغې عہدو د وجې چې دی دا پکې مختلف شو یو بل سره حسد شروع کړو چې بهی دې مشر دی نو ما ته ولې دا عہده نه حاصله چې دلته خلک دونه 200 القابات ورکوي نو ما له ولې نه راکوي نو د دې وجې دې اختلاف شروع کړو باغیم بینهم په وجه د سرکشۍ د دیو په منځ کې ان ربک یقینا رب یقضي فیصله رب ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیصله به وکړي د دیو په منځ کې په ورځ د قیامت دا به الله رب العزت بیا وښي نو ته بیا راشه
د دې خلکو دا لیکلو ګوره تا لیدلي نه دي ته په خدای یقین وکړه تاسو یا سوچ نه دی کړی ته وګوره چې هغې د امیر معاویه صاحب نه د حرامین علاوه که بل لفظ استعمال کړي خلک وایي ګزاره ورسره کوي دا که د حرامین ته راشي تا ته زه لیکلو خیم په مخامخ یې درته خیم د شا کیسې نه او موجوده یې درته خیم الله دې معافي وکړي یا که دا خلک چې دی بیا چې دا کم دا سر کافران دي ته لږ وروستو لاړ شه چې دا موږ پرې خفه کېږو موږ وایو چې ظلم دی خو ته لږ وروستو لاړ شه چې دوی په دې چې موږ وایو دا کمزوري دی او دا غټ ملک دی چې دوی په دغه 1999 کې یا د هغې نه مخکې لږ کته پکار یې موږ صرف چې دی نو بس فیسبوکي کیسې وپسې نښدو یا بل څه پسې چې دوی د هغه چیچن مسلمانانو سره د چیچنیا یو څه بل څه سره یا چې لومبنی ټینک چې دی هغه د صدام حسین د کور مخې ته ودرېده هغه د چا موږ بغیر د تحقیقه بس جانډیم لږ مخکې هغه حمله شوې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یې کارټونونه جوړ د موږ کلیوالو پکې د هغې جانډې لګولې وې د کارټون والا دا عجیبه خلک دی ګورې نه چې کیسه سره روانه ده که خبره پسې کې ده بس کیسه را چا وکړله بس د چا کل حزب بما لدیهم فرحون چې څوک په کومه ډله ټپله کړي بس هغه ته هغه سمه ښکاري دا جنتي ده نور ورپسې ګورې نه چې هلکه دا کیسه کم دی نه زه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي نننۍ خبره یو کس یعنی وی یو تقریبا 18 پورې صحابه وي د دې ذکر د صرف په منبرو باندې کېږي نو ډېر اتحاد به راشي نو ما ورله وی چې دا ټولو ذکر کېږي نو بیا به د دې هم ډېر ښه اتحاد راشي الله رب العزت دې معافي وکړي تاسو له بده نشته تاسو خو بس کیسه ډېره سمه ده الله دې معافي وکړي راسته راځه ته پوه یم نه او انجیکشن درته لګي ان ربک یقینا رب ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانو فیما په هغه څه کې کانو چې د دوی په پای کې یختلفون اختلاف کوونکي چې په دغه څیز کې په څه کې دي اختلاف کوي الله به ورته فیصله وکړي چې هلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرک په ډایرکه چې صحبت یې کړو هغه ډېر نیکانو که د 14مې زمانې یو مسلمان یا یو عام کس یا یو کافر دا ډېر ښه مسلمان دی یا چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شاګردان و ډېر ښه پوهېده چې د 14مې صدۍ کس ښه پوهېږي نه واضحه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې د هغې په گفتار او کردار باندې د هغوی په مجلس باندې چې د هغې کوم شاګردان دي د هغې همنشین دی به پرې ډېر ښه پوهېږي نو الله به فیصله وکړي د دې په منځ کې په ورځ د قیامت چې په څه کې اختلاف کو نو کوشش دا پکار دی په کورونو کې هم د اختلاف نه ځان بچ ساتل پکار دی په معاشره کې هم چې ځان د اختلاف نه بچ کې نو کوشش دا وکړه چې په دې خپل دین باندې عمل کوه د دین زده کړه وکړه ورنه داسې څیزونه را روان دي پرون ماله یو ملګری راغی دی کې ناستم دی نو مې درته نالم ما دوی چې پلانکي صاحب راته وی یعنې بس پروفیسر صاحب راته وی چې دا پلانکي حدیث هم منګړت دی او دا حدیث هم منګړت دی یو یې پکې ورله دا ویلي چې اصحابي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیت چې دا منګړت دی نور هم بعضې څه خبرې وي دا لکه داسې څیزونه دي چې دا موږ پکار دی چې موږ یې زده کړو نو دا خو یوازې دغه اداره نه ده ته به د دین ادارې ته ځې خو ته ترې وړاندې نه خبرېږي نو چې لږ دې ځان پوهه کړي الله به درته کیسه اسانوي ته به چې دې بازار ته ځې څه ضروري نه فتنه خو په د ټولو نه مخکې حدیث کې راځي فتنه بازار ته ځي نو فتنه بازار ته به ته روان تا ته به پته هم نه ته به یو کار کې لګیا څوک به درته خبره وکړي نو پکار دا دی چې تاسو دونه څه زده کړي چې سم او خراب خو پېژنې که نه خلک وایي علم ډېر شو څه علم ډېر شه دې د یو د سره را شروع کړه په مانځه کې څونه فرایض دي راته ووایه علم ډېر شه ته دې شروع کوې چې د غسل د هسې چا نه تپوس وی د غسل او دغه چې د غسل لپاره چې ته مونږ کې یا د اودس سفر دا دواړه یو شان دي که فرق پکې شته دې دی کې څوک راټینګ کړه ورته سنت راته ووایه اول زمانه تپوس که نه کوم د علم څه ته وایي داسې حساب سره ډېر نه شه دا موږ دې بس لګیا هسې علم ډېر شه ته لږ هیڅ په هیڅ اعتبار سره موږ کار نه دی کړی موږ دا سوچ نه دی کړی په کومه شعبه کې چې لګیا یو د هغې علم په موږ فرض دی موږ دغه شعبې علم نه زده کړی چې باره کې لګیا د حلال او حرامو تمیز پکې نه موږ څاروي ویلو مثال په طور بل یې ورکو د هغې علم موږ چېرته هم دارالفتا ته نه ځئ چې کیسې څه ده موږ ځمکه ورکو چېرته هم دارالفتا ته نه ځئ چې کیسې څه ده موږ چې دی نو مثال په طور نکاح کوي یو سړی خو د هغې نه مخکې د هغې اوامر او نواهي نه پېژني چې بهی نکاح بس خو یو څیز دی روان دی نه د دې سنت طریقه څه ده د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نکاح یاده کړې ده ښځه یې څنګه یاده کړې ده چې وکړې کومه ښځه وکړې او کومه مه کوې د بزرګانو په سویلیدات د هر یو شي نه بس دار چې خپله یو خوښه ده چې څه کیسې نه لږ احتیاط پکار دی بل په کورونو کې په معمولي خبرو زوی به د سره نه خوښ
د سره به والله خوالم نه ورځي ټول عمر به ترې بار تېر کړي خو چې زوی څنګه واده وکړي وایي زوی خو مې د ښځې شه که نه اوسه پورې ستا اوسه پورې خو ته هم د شپېته کاله بعد نه وایي د هر چا خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د ښځې خپل حق دی د خور خپل حق دی نو موږ د یو حق بل له ورکو د بل بل له ورکو او په تیارو کې اخته یو نه د هر چا انسانیت پکار دی چې څنګه یو کس دا غواړي هر بنده دی کې دا غواړي چې زما لور دې بل کره خوشحاله نو دا ولې نه غواړي چې د بل لور دې ما کرم خوشحاله زما خور دې خوشحاله دا ولې نه غواړي چې د بل خور دې خوشحاله یو کس دا غواړي چې زما د خور عزت دې محفوظ وي زما د مور عزت دې محفوظ وي زما دین دې محفوظ وي نو د بل لپاره ولې دا نه غواړي چې دغه محفوظ وي دا ډېر کمې کوتاهي خدای په خدای یقین ډېر کمې کوتاهي نو د دې لږ کوشش پکار دی په ځان باندې لږ غور پکار دی کور کې لږ د پردې خیال ساتل پکار داسې نور څیزونه د مونځ او د خاص کار په جنګ جګړه نه چې ته اوس کور ته لاړ شو یو ورځ څوکه ونیسې او په جنګ نه په طریقه باندې په طریقه دا کېږي دا ګوره په جنګ که ته وایې چې زه وال ډبول وکړم کور بروان کړي او سمولی نه شي نه په طریقه باندې اول خو به چې هغه ستان ډبوز وي ته مونځ کوې که نه خپل داسې په طریقه خپل هم کوشش پکار دی په بچو باندې داسې د الله رب العزت دې راله توفیق راکړي ښه